أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا الله پاک نعمتنا او احسانات بے حدا بے اندازے زیاد دی پدے بشمیرہ نعمتنو کے دین اسلام یو ډیر لوی نعمت تے اللہ منگو تاسو تا راکړی دی دا دین اسلام علم زده کول په هر نارینا زنانه باندې الله لازم کړی دی خو دا دین علم زده کول په دینی مدرسو کې کیږي او دینی مدرسې درس تدریس د حضرت آدم علیه السلام د پیدایش په لومبۍ ورځ باندې شروع شوي دي آدم علیه السلام چې الله پاک پیدا که نو دله د علم ضرورت او علم له د مدرسې ضرورت نو میدان عرفات نه الله پاک مدرسه جوړه کړله او په مدرسه کې اول فرشتے داخل کړي او آدم علیه السلام اخیری طالب و دی داخل که داخله پوره شوه بند شوه وپسې بیا د سبق خولو وخت شروع شو نو سبق ښودلو دپاره مدرسه کې د استاز او د معلم ضرورت وي بغیر د معلم نه مدرسه نه چلیږي میدان عرفات په مدرسه کې معلم په خپله الله پاک او الله پاک فرشتو ته او آدم علیه السلام ته په یو ځای سبق وښو او چې سبق پوره شو نو بیا امتحان مقرر شو امتحان کې لومبنې تپوس فرشتو نو شوې انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین فرشتو د دې څیزونو نومونه راته واخلئ فرشتو سبق یاد کړی نو د لا علمه اظهار یې وکړ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربه نن سبق هم نه دی یاد دویم تپوس آدم علیه السلام نه وشوې انبئهم دا نه خبره فرشتې اوس ته خبره کا نو آدم علیه السلام شروع کړو لږ ساعت کې ټول سبق واورو اوس فرشتې پوه شوې چې موږ نه پوهېږو دی پوهېږي نو پوزیشن د آدم علیه السلام واضح شو اول نمبر کامیاب شو فرشتې ناکام او آدم علیه السلام کامیاب اوس کامیاب او پوزیشن والا ته انعام ورکېږي نو آدم علیه السلام ته دوا انعام ورکړي شو یو دا چې تمام فرشتو ته حکم وشوې آدم علیه السلام ته سجده وکړي نو ټولو فرشتو سجده وکړله او ابلیس د فرشتو ډله کې شاملو دته امر شوی دی د سجدې خو د ونه منه انکار یې وکړه الله د خپل درباره وشړه فخرج فانک رجیم وزرک شه او دویم انعام یې دا ورکړه چې جنت ته داخل شو د جنت د تمامو نعمتونو د استعمال اجازت مې درکړه یوه ونه ده د هغې میوه خوړل خو لویه خبره د نږدې به هم نه ورځې ولا تقربا هذه الشجره دې ونې ته به نږدې کېږم نه 500 کاله د دنیا
آدم علیہ السلام جنت کې تیر کړل او بیا دنیا ته راغی. دا د دینی مدرسې غشورو ابتدا د حضرت آدم علیہ السلام د پیدایش د ورځې نه شوې ده. زمونږ پیغمبر علیہ السلام ته چې په کومه ورځ الله پیغمبري ورکړله په هغه ورځې مدرسه هم ورکړله. پیغمبر علیہ السلام عمر 40 کاله غار حرا کې تشریف فرما او جبرائیل علیہ السلام تشریف راوړو. پیغمبر علیہ السلام ته ویل اقرأ اولولا. پیغمبر علیہ السلام وی ما انا بقاری، زه قاری نه ما لوستل نشم کولی. جبرائیل علیہ السلام را پاسېد او زمونږ پیغمبر علیہ السلام یې سینې پورې جفت ونیو، زور یې ورکړ، بیا پرېښود، بیا ورته اقرأ. بیا پیغمبر علیہ السلام وی زه قاری نه یم، څو ځله داسې شو. آخري ځل پیغمبر علیہ السلام وی سینې پورې جفت ونیو، ما دونه زور یې راکړ چې ما تکلیف محسوس کو. بیا پرېښودن وی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. د سورة العلق لومړني 15 آیاتونه نازل شو. لکه چې غار حرا د قرآن لومړنۍ مدرسه جوړه شوه او طالب علم په خپله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، معلم په خپله الله پاک. جبرائیل علیہ السلام استاذ او معلم نه، هغه صرف واسطه ده او الله پاک په خپله معلم. الرحمن علم القرآن، هغه الله چې صفتي نومې رحمان دی، علم القرآن، هغه په خپله تعلیم د قرآن ورکو. قرآن ملاویدل دا د الله په رحم دی. الرحمن علم القرآن دی کې د الله صفتي نوم رحمان راوړی شو. نو د الله صفتي نومونه خو ډېر دي، بلې را نه وړو، دی راوړه. دی کې اشاره دی ته ده چې دا موږ ته قرآن ملو شوی دا د الله په رحم. که رحم یې نه کو نو قرآن به را کړی نو. دې نه پس پیغمبر علیہ السلام کور ته تشریف راوړو. نو په کور کې مشره بیبي خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها او د پیغمبر علیہ السلام ماشومانې لوریانې وي. هغې ته درس قرآن شروع کړ، لکه په کور کې د بناتو مدرسه هم شروع شوه. ورپسې بیا د صحابه کرامو دپاره د درس انتظام د ارقم رضی الله تعالی عنه په کور کې وشو. صفا مروه سره لومبنی گیټ باب دار ارقم پې لیکلي، دقه ځای کې د ارقم صحابي کور و. یو کم 40 طالبان په دغه ځای کې وو چې عمر رضی الله تعالی عنه اسلام قبول کړ. نو دی 40م طالب. پیغمبر علیہ السلام مدرسه او درس قرآن زیاتول غواړي، خو د مکې کافر مخې ته نه پرېږدي، رکاوټونه پیدا کوي. منا په میدان کې د بهر دنیا نه حج له راتلونکو میلمنو ته به پیغمبر علیہ السلام ځان پیش کو. دا څوک شته چې ما ځان سره بوځي، زه ورته قرآن وښیم، ځکه چې د مکې خلک ما قرآن ښوولو ته نه پرېږدي. نو د مدینې منورې خلک رالل او درخواست یې وکړو موږ ته د قرآن د مدرسې ضرورت دی، یو قاري رالره. مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه ورسره پیغمبر علیہ السلام ولېږه او هلته کې درس قرآن شروع کړ. دې نه پس پیغمبر علیہ السلام مدینې منورې ته خپله هجرت وکړ. نو مسجد نبوي جوړ کړ، ورسره خوا کې یو ډبه او دونکاچه جوړه کړله او دغه ډبې او دونکاچې ته به وې صفا. په دې به د پیغمبر علیہ السلام ملګري جمع کېدل او درس د قرآن به اورېده. دا ملګري چې دي دې ته وي اصحاب صفا. دا 400 طالبان د پیغمبر علیہ السلام. دې صحابه کرامو چې قرآن زده کړ، نو پیغمبر علیہ السلام ورته ذمواري ور په غاړه کړه چې بلغوا عني ولو آیه، اوس ورسوئ تاسو زما د طرف نه اگر که یو آیاتي. که چا لږ قرآن زده کړی دی هم او که چا ډېر قرآن زده کړی دی هم نورو ته ورسوئ. نو صحابه کرامو خپله ذمواري پوره کړې ده، موږ پورې قرآن را رسولی دی. د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ پښتنو باندې ډېر لوی احسان دی. 35 هجری کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ 400 پورې قرآن را رسولی. عبدالرحمن ابن سمرہ رضی الله تعالی عنہ په کابل کې جهاد کړی.
او د کابل د جهاد کامیابېدو نه پس د پیښور په لار اټکه پورې تللی دي او اټک کې یو صحابي اسلامي نظام هم چلولی و او اوس دغه ځای کې ځان له قلا جوړه کړې وه او د هغې قلا نه بهر د خپلې قبیلې نوم یې لیکلی و د صحابي نوم دی محلب ابن ابو صفرا او د ده د قبیلې نوم دی العتک نو د قلا نه بهر العتک لیکلی و خو د اټک د خلکو ژبه په عربۍ نه وړېدله نه هغوی به خپله تته ژبه کې اتک اتک او څه موده پسې وي اټک اټک نو دا اټک لفظ د العتک نه جوړ شو چې دا د صحابي د قبیلې نوم دی صحابه کرامو د عربو د ښکلي وطن پرېښوده قام قبیله بچي پرېښودل او زرګونه میله لارې ووهلو زموږ د علاقو ته رالل نو دلته کې څه ښکلې باغ و بهارو نه څه کارخانې وې نه یې څه نو شاړې علاقې وې خو دلته کې چې کوم انسانان اوسېدل هغوی ته د قرآن آواز را رسولو دپاره صحابه کرامو دونه محنت مشقت برداشت که او دې پورې قرآن را ورسو اوس چې کومې علاقې ته کمی زمانه تا درس قرآن نه دی رسیدلی نو د موجوده زمانه مسلمانان دی هغې ځای ته او هغې وخت ته قرآن ورسوي پخوا زمانه کې داسې د مدرسې باقاعده نه وې لکه اوس چې کم مدرسې دي یو طالب پکې داخل شي او لسته کاله پس د هغه نه پوره عالم جوړ شي داسې مدرسې نه وې په جوماتونو کې به چېرته یو امام او هغه به عالمو او طالبانو ته به د هغه پته لګېده چې دی په دې فن کې ماهر دی نو طالبان به د لرې لرې ځای نه وله راتلل او هغه سره به سبق وي چې هغه کتاب به خلاص شو نو پسې بل کتاب له به بیا طالبانو فکر کو چې دا بل کتاب به چا نه وایو نو بله علاقه کې چې لوی عالم به معلوم کړو نو بیا به هغه له تلل او دغه زمانه کې به د طالبانو خپله خرچه ځان سره خپله ګرځوله د مور پلار نه به یې پیسې واغشتې هغې پورې به یې سبق وي چې پیسې به ورسره وي چې پیسې به خلاص شي بیا به کور ته راغې مور پلار نه به یې نورې غوستې وظیفې مظیفې هم نه وي نو داسې جوماتونو کې لږ لږ درسونه وو او په دې به ډېره موده لګېدله په افغانستان کې یو طالب و او واده کړو د هغه ناوې چې د هغه هم طالبه وه یو شپه دواړو په یو کتاب کې بحث شروع که طالب او طالب په کتاب کې بحث شروع که لږ سات چې بحث وشو نو طالب یې پړ که طالب ورته وایي دې کتاب کې ستا مخکې زه پاتې رالم د دې وجې چې دا کتاب ما پوره ویلی نه دی او زه دا کتاب بیا ویم نو زه به تا سره بیا بحث کوم وی دا کتاب به ته کوم ځای کې وی نو هغه ورته کانګړه علاقه یاد کړه په کانګړه کې مشر اخون صاحب سر به دا کتاب زه ویم زموږ د پښتنو د علاقې چې دي نو دا د ډېر پخوا نه د ډېر ماهر عالمانو علاقه وه اورنګزیب عالمگیر په هندوستان باندې بادشاه تیر شوی دی او ښه بادشاه او د اسلامي فقه په دې کې فتاوا عالمگیری لیکلې ده او فتاوا عالمگیری هندوستان پاکستان افغانستان د دې ټولو علاقو نه 1500 د ټاپ عالمان هغه راټول کړل او د دغې 500 عالمانو په کمیټې باندې فتاوا عالمگیری لیکلې وه هندي هم ورته وي عالمگیري هم ورته وي هندیه د دې وجې چې هندوستان کې شوې ده عالمگیری ځکه چې عالمگیری په حکم شوې وه او دا اسلامي دفعات په ملک کې چلیدلي په دې باندې اسلامي نظام چلیدلی په دې فتاوا دا 1500 عالمان چې وو نو په دې کې بیا 14 د ټاپ عالمانو چې د 500 به غټو کتابونو کې مسله معلومه کړله او به ویسته نو د 14 عالمانو مشرانو ته به وړاندې کړه چې هغوی به پاس کړله نو بیا به عالمگیري کې لیکله او عالمگیري بادشاه په خپله به د شپې 2 صفحې عالمگیري کتله هغه به خپله مشوره هم پکې ورکوله هغه هم عالم و
نو هغه 14 د ټاپ عالمانو کې د کانګړې مشر اخونم یو مشر عالم و. نو دا طالب چې دی نو د خپلې بیبي ته وایي چې زه د کانګړې مشر اخون لزم دا کتاب هغه سره وایم نو بیا راشم بیا به تا سره بحث کوم. طالب کانګړې ته راغی د افغانستان نه او مشر اخون سره دیره شو، سبقونه یې ویل. څه موده پس بیمار شو، د بیمارۍ نه پس وفات شو. افغانستان ته خو اطلاع نه رسېدله چې طالب مړ دی، خو هلته چې د طالب کومه طالبه ده یو قافله راتلله د افغانستان نه، نو هغې قافلې والا ته د جینۍ یو خط ولیکه چې د کانګړې مشر اخون له به دا ورکې. نو خط کې څه لیکلو؟ ای د کانګړې مشر اخونه زما اشنا ته کتاب خلاص که چې راځي نه، دی ورته لیکلي. قافلې والا چې راله د مشر اخون ته یې خط ورکړ نو هغه خط وکته نو دا کاغذ باندې ورته په بل اړخ ولیکه په اشنا د بوټي زرغونه شو ته یې په تمه یې چې بیرته به راځي نه. هغه وفات په قبر یې بوټي زرغون شوي دي. دا خط واپس افغانستان ته چې لاړ او جینۍ ته پته ولګی چې طالب خو مړ دی نو خفه شوله. وی زما اشنا د بندیوان که دربار د بند شه د کانګړې مشر اخونه، زما اشنا دغلته مړ شو ستا دا دربار د خدای ختم کړي. او بیا د هغه ځای نه را روانه شوله قافلې سره کانګړې ته راورسېدله او د کانګړې مشر اخون ته یې د طالب قبر راته وښیه. نو دا اوچه والا سټاپ چې دی نو دغه ځای کې مغرب طرف ته سړک تللی دغلته مقبره ده، هلته کې د طالب قبر و. نو دا طالبه چې هلته ورسېده یو آه یې وکړو بس را پرېوته مړه شوله. د طالب د قبر خوا کې د طالب قبر هم د دواړه یو ځای دي او مشر اخون هم دقلته دفن دی. د مشر اخون د قبر دپاره کتبه او رنګزیب عالمګیر بادشاه را لېږلې وه. کتبه اوس ماته شوې یو وړه غوندې ټوټه پې پرته نوره ختمه شوې ده. تمازار میاں صاحب به طالبانو ته دا خبره چې کوله نو بیا به یې وجړل، وی تاسو ته الله څونه په اسانه علم درکوي چې یو مدرسې ته راشئ د هېڅ نه هم خبر نه، د ټول غم د محتمم په سر دی، هغه به مدرسه هم جوړوي، به استادانو له به تنخوا هم ورکوي، طالبانو له بچی ډوډۍ هم ورکوي، د سبقونو غم به هم ورکوي. طالب په اسانه راغی او لسته کاله یې تېر کړو ملا ترې نه جوړ شو. پخوا دومره سختي وه چې طالب د افغانستان نه یو کتاب پسې راغلی و. نو دا دینی مدرسې اوس وخت کې چې په یو ځای کې دا قایم شي نو ټوله ذمهواري محتمم په خپل سر باندې واخلي، د خپلو بچو نه زیات فکر کوي، د قوم د بچو هر قسمه مراعات ورته راجمع کوي، استادان ورله راغواړي، د مختلفو علاقو نه کتابونه هر څه ولو کي او په دې خوشحالېږي چې دا د قوم د بچي د دین علم زده کړي نو سبا لکه دوی نیک عمل کوي نو زما به هم پکې ثواب کیږي، دوی به دعا کوي نو ما ته به هم دعا کوي او خپل مور پلار ته به هم دعا کوي. نو دا دینی مدرسې دا د دین د حفاظت چوڼی دي، د حفاظت دپاره دا یو خاص مقام دی او دې ځای کې چې دا علم زده کړي شي نو دا دینی مدرسه دا د قوم په تعاون او په امداد باندې آبادوي. نو دا کم خلک چې د دینی مدرسې سره تعاون امداد وکړي او دا کسان وفات شي نو د دوی د وفات نه وروستو عملنامه د دوی بنده نه ده، قبر کې به پروتي، خو دا دینی مدرسه کې چې څومره دینی خدمات کیږي د دې ثواب د قبر کې هغه چاله ورکیږي چا چې په بیزل دی کې هغه چنده ورکړې ده، دا چنده ختمیږي نه. مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه د اکوړي محتمم اب خپل دفتر کې ناست او ښکلې مسکۍ به کېده، میلمه به راغی ښکلې خبرې به یې ورسره وکولې. یو سړی راغی نو هغه له 5 روپۍ چنده راوړله. دی ورته وایي بچي د کوم ځای؟ او ورته وایي دغلته دا مخامخ چوڼی ده نو دی کې زه سرکاري ملازم یم. دلته څنګه رالی؟ وی دلته راته چا وی چې دیني مدرسه ده او طالبان پکې سبقونه وایي نو زه چې روزانه چیس کمه نو ما سره نور بچت کېده نه، نو ما روزانه یو پیاله چای په ځان بند کړله نو زما د میاشتې د چایو نه 5 روپۍ جوړې شوې. هغه 5 روپۍ مې تاله راوړې دا واخله او د چنده کې واخله، د طالبانو له په کار راشي نو زما به پکې څه وشي.
یو پیاله چای روزانه به اسکل هغې په ځان بند کړل او چندې ورکړه. هغه فوجي د هغې چوڼۍ والا به مړي د هغه هډوکې به هم خورې شوي وي، خو د هغې 5 روپو هغه اثر غیر چاپېره ټوله دنیا کې خور وی چې د حقانیې نه څونه خلک فارغ شوه، کم وطنونو کې خدمات کوي، د هغه د 5 روپو حصه په هغې کې شته. هر څومره خدمات چې د عالمان کوي نو د مدرسو کې ابتدا کې یا انتها کې هر وخت چې چا کومه چنده ورکړي دا ورته قبر کې ورسیږي. به یو سړی په خپله جومات جوړ کړي یا مدرسه جوړه کړي نو دا د ده لپاره صدقه جاریه ده. کمې پورې قوم ته د دې فایده رسېږي نو قبر کې ده ته ثواب هم رسېږي. او نیک بچی چې د چا نه پاتې شوي وي او دا نیکان بچي عبادت کوي او دعا کوي نو خپل مور پلار ته دعا کوي نو هلته ورسېږي. د دې دیني مدرسه کې د حدیث تر مخه دا 3 واړه خبرې راځي. حدیث مبارک کې راغلی چې کله یو انسان وفات شي نو انقطع عنه عمله، عمل منقطع شي، کټ شي، خو 3 څیزونه د کټ کېږي نه: صدقه جاریه، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. نو دا مدرسه چې دې کې دا ځمکه چا ورکړې وي، دې کې آبادي چا ورکړې وي، چا پکې ښکلې مشوره ورکړې، دا ټول په دې بانیانو کې حسابېږي به. دا د دوی دپاره صدقه جاریه ده. او په دې کې علم حاصلېږي، علم ينتفع به، د دې نه علم پیدا کېږي او هغه فایده ورکوي او خورېږي. او دې کې چې دا کم بچي سبق وایي نو دا ولد صالح، خپل مور پلار ته هم دعا کوي، استادانو ته هم دعا کوي. نو یوه مدرسه ده دا ټول هر څه په دې کې برابرېږي. الله پاک د ستاسو دیني خدمات او دیني جذبات په خپل دربار کې قبول کړي. او واقعي د دې ځای دپاره د لوی مکان ضرورت شته. په یو ورکوټي ځای کې دا دونه لویه مدرسه چلیږي نه، نو د یو وسیع میدان او د آبادۍ ضرورت شته. الله پاک د غیر چاپېره ټول علاقې مسلمانانو ته توفیق ورکړي چې یو عالیشان مدرسه ښه کلو دلته کې جوړه کړي او د الله دې په خپل دربار کې قبوله کړي او ټولو ته د دنیا او د آخرت خیر په الله ورکړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.